الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. بر محمد وأهل بيت محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. زدران سید الشهدا سفر میاشتې 19 شپه ده د غم و د مصیبت و عزا. تاسو خدمت کې ما کوم موضوع عرض کړی و هغه ده څه کربلا نه ما تاسو نن ورځې هم بهترین دروس و اسباق حاصلولی شو. په کار دی څه دغو دروسو باندې انسان غور وکي، فکر وکي. ویلې څه کربلا هر زمان و هر مکان د پاره ده، گرچه محدود زمان کې محدود مکان کې واقع شوی ده، خو صده و باندې محیط ده کربلا. اثرات طول زمان کې، مرور زمان کې اثرات شته دي، موجود دي. په کار دی دغه اثرات ما تاسو حاصل کو. رهبر معظم به قول صدا اسباق و دروس په کار دی څه نن نسل ته منتقل شي، تا دا څه اشرانه انسان درس و سبق حاصل کی. یو بهترین درس مارس کړی و هدایت والا درس دی. مولا سید الشهدا قیام هدایت د پاره و، مقصد هدایت و. پیغمبر حدیث کی خپل ای ان الحسین مصباح الهدى. مولا سید الشهدا د هدایت چراغ دی. چوکا غوړي هدایت حاصل کی مولا لمن ونیسی. و دا ازدره سلسله د هدایت بهترین ذریعہ ده. دغه مجلس و ذریعہ سه خلکو ته هدایت ملویږي، نجات ملویږي، سبق ملویږي. ورځ مجلس کې مارس کړي او څه هدایت یاد وساتوي. علامات دي هدایت کوم انسان ته ملویږي، دغه علامات و ذریعہ سه ملویدای شي. د علامات ورکیوي نه انسان هدایت حاصلوي شي. یو علامات ایمان ده. چا ایمان قوی وي، مضبوط ایمان ولوي، هغوی ته هدایت ملویږي. تړلی د هدایت د خشي پسې انسان ایمان ورکیوي، رمق ورکیوي، نام ورکیوي. یاد وساته کوم ځمکې کې نام وي فاصل ورکې کیږي. انشان سره کوم زړه څنګه هدایت غوړي حاصل کی، په کار دی څه ایمان ولا زړه وي. د اولین علامات د احکاس څنګه غوړي هدایت حاصل کی. دویم اناخ کا هدایت حاصلون کو دا د یاد وساته کوم کا زندگی کی تجدید نظر کئی، توبه و انابه ورکی وی. یهدی الیه من اناب قرآن دی څه هدایت هغه څه کسان کیږي څنګه توبه ولا دی استغفار ولا کسان دی. مقصد دا دی او زندگی کی انسان سے کلا وقتی غلطه باندې ده، اشتباه باندې ده، په غلطی روانیه په کار دی واپس شي را وګرځيګا. دا ډېر ښه صفات ده. مو تاسو ګوډه بیا یو مقصد طرف ته روان وو، څه پوښو چلیاره غلطه ده، فورا وپسیګو، فورا خپل غلطه غځي کی منو تسلیموي. زندگی کې انسان انداشه ده کنه په کار دی څه کومي تو نفسانی بیماری دي، کومي تو اندرونی باطینی بیماری دي، هغه کې څه کله پوه شي څه په غلطي ډیټ شولا نه دی پکار، هټ درم شولا نه دی پکار، انسان ته زیدی شولا نه دی پکار. غلطه تسلیم کا او منا واپس شا. د صفات زونه او بسا د غلطه زونه لری کا. نو علی ته هدایت حاصل اوایشی. ایدی مثال کربلا کې عظیم ہستی باب الحوائج حضرت حر علیہ السلام ہے. حر تا ہدایت زکه ملو شولو څه حر بزرګوار کوم ټیم کې څه محسوس کړل څه په غلطي رواني محسوس کړل څه و طرف ته جنت او بهشت، بل طرف ته جهنم ده. محسوس کړل څه مولا سید الشهدا هدایت ذریعہ ده. مولا لمنه ونی ولله
خپل زوی ته د جملې ادا کی کرامات یا بنی کرامات الدنيا زائله والناس من الدنيا راحله نلحق بالحسين لاننا نفوز بالسعاده خپل زوی ته زوی علی ای دنیا شان و شوکت و عظمت و جاه و جلالی وارزی ختم کیگی انسان وارزی دنیا نا چی ارساس مولا سید و شهدا لمن نوانی سو تا دات سعادتمند و گرزی و لمن اتسوانی وللا سنامای قیام قیاماتا پوری زرین و الفاظ و سولی کلشوا نن هم هور بزرگوار لمن نوانی سا هویج د پراشی نجات د تمیلوشی عرض موکو بود ریزا باقاعدہ بود شپا عراق کی منصوبہ دے حضرت حور علیہ السلام پسے و دا عظمت و تمیلوان دغی نکتے نشد سا حور بزرگوار پوئی شد سا اشتباه غلطے باندیم توبای وکرل استغفار وکر وگر زیدلو دا دیر مهم شاید امام تاسو زندگی تیروی یاد وسطا خودیر کسان ارگرزی نا خپل غلطے و باندی مصر وی خپل نظریه باندې خپل صفات باندې خپل زید باندې ویلوړوي ټولونه غلط سوچ انداده غلط رویه انداده انسان هدایت نه کیږي هدایت ایوا ذریعہ یاد وسطه غدا ده هغه انسان ته هدایت ملويږي څنګه سعی کوي کوشش کوي تلاش کوي هدایت د پاره هدایت ته ملويږي یاد وسطه غدا خپل هدایت ملوي قران دی والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا هغه څه کسان چې مولیاره کې تلاش او کوشش او زحمت کوي نو هدایت ورته ملويږي لکه نن تاسو راغلی مجلس ته مهنت مکړه د زحمت مکړه خونی نه وروتلی خو بار څه آرام او اسایش م پرېګ د ولو دالته کې نستل لوی د یو کوشش ده کنه د یو تلاش ده انسان چې ووري مولا دار نه چې حاصل کی زرین اقوال د امام گوش گزار شي سوچ په وکی زندګۍ کې عمل په وکی دا کوشش ډیر ضروری ده تلاش وکړي بشتري کې چې نه ملويږي کوشش زری سمېلويږي زویلی شي وی دي هغه انسان څنګه دعا کوي بے عمل انسان ده دعا بغیر د عمله خدای تعالی سناس کړي دي ټوي کو کی فریادونه وته خو عمل کی زیرو ایڅغه مثال د سیده یو ماهر انسان څ تیر انداز ده غشه وشتای شي ماهر ده غشه وشتل کې خو غشي وسنيشته د سه مثال بغیر د غشونه یو انسان څ ماهر ویلی نوي آر سورا ماهر تیر انداز وی ایچه نشی وچتا ہے اندیشان سایی دخ سڑی مثال آده کوشش نکی تلاش نکی خدای تسوال زره کی خو کوشش نکی نډیر مهم نکته ده کسا انسان کوشش وکی پکار ده زدی یو مثال در کامو کوشش وکی همیشه ده پر دعاوانو سره مینه پیدا وکیو زندگی کې دعاوانی ویلی نه یایوی شتا دی زنه کسان ډیر یای زنه کسان زیارت شورا سا زیارت شلال لمن ویلی نه نسوی جامع کبیره ویلی نه ویلی زیارت امین الله ویلی نه مناجات توابین ویلی نه ویلوی مناجات 15 مفاتیح کی بهترین مناجات دی ویلی موسی پوری نه دلويسته دعای عادله ویلی نه دلويستلی شوی دالتی مثلا شب های قدر کې جوشنی کبیر الوستای شي دغه سمینه پیدا وکي انسان پکار دعاونو صد مینوی قرآن صد مینوی دا یو کوشش ده تاسو بلیدلی وی زنه کسان زیدی صدا مثال در کوم انسان څه کله مثلا مثال در کوم واشروم ته لوړ شي روزي فورا وضو کوي زنه کسان دي کنه همیشه طهارت کی ګرځي وضو کی ګرځي مجلس ترسي وضو کې خونی نوزي وضو کې دا دائم الوضو شولا یو کوشش ده طهارت لپاره یعنی دا انسان کوشش تا د دې لپاره څه باطن مز صفاوي طهارت حالت کی وی ظاهر مز صفاوي دا یو ذریعہ ده کنه کوم انسان قرآن سره مینوي قرآن الویلی قرآن رخلی کسا تمرین کوي تمرین ډیر مهم شی دی او دا تمرین څه کله کوي مش څه کله کوي مو تاسو کسا بدن د لپاره صحت د لپاره مو تاسو سره تمرین کوو لیدلې بوموي چوته یو بیماری ولګي دا خدا نه خواسته یو مسله او ته پیښ شو یو بیماری او ته لګيږي هغه سوره زحمتونه کوي الا پلانکی ته زړه بیماری لګیدلې ده الا ولونه باندې ها بیا غات څنګه تاسو بلیدلې وکنه سبي پچیږي د ورزش کوا د څه کوا سر بدن د پاره خو انداشه تمرین او مشق چیر انسان نفسیتی بیماری او د پاره کوله نفسانی بیماری او د پاره روحانی بیماری او د پاره انسان به څومره پیور شوی او
څومره به خالص شوی و، څومره به بهترین شوی، څومره به هدایت شوی و، څومره به مخ ته لاړو ترقي کړې وه. نو ته سیوا معمولي غوندې پیښه شي د نه کسانو لږ غوندې کې وزن زیات شي. تاسو به لیدلي وي ماشاءالله مسلسل ورزش کوي، ډایټینګ کوي، طریقې مثلا مشورې نیټ کې کسا ډاکټرانو سره مشورې کوه. اره والی یاره اندیشون سره معنویات او روحانیات هغه نه پورته دی. دغه ځکه الګ تمرین پکار دی کنه. تمرین څه وکي یاد وساته. نو ځنه بعد صفاتونه دي د نواتای شي هدایت د تمیل ودان شي. د ډېر مهم شی دی. رضویل شي د روایت کې افضل العمل ادومه. ټولنه افضل عمل هغه د څنګه ته جری وساتي. که قرآن سره د مینه ده، که دعاوانو سره ده، که بل شي سره جری وساته. مجالسو سلسله ده جری وساته. ځنه کسان به تاسو لیدلی وي کله کله مجلسو ته راځي، کله کله نو نه ده مجلسو سره مینه وي، هغه مینه ته خامخا ورکش کوي ده، هغه د نه پرېږدي. ته وایي چا دپاره بیا نه راسي چوک مو وکسي یا حضري لګوه نه حضرۍ خبره نه وي، بیا ته راځي خپله راځي امام حسین دپاره راځي، باطینی طهارت دپاره راځي، معنویات دپاره راځي. د مینه پیدا وکوي هغه مجلسونه څنګه حضرۍ دپاره وي. انداسې کله کله نه انسان راشي هغه یو څه شی دی دا څه مولا حسین سره مینه عشق و ولوله د وي دا بیل څه شی دی. بیا ته مجیب رهي خپله په خپله دا ډېر مهم شی دی. یو صلوات وسلام محمد و آل محمد باندې اللهم صل علی محمد. ازویلی شوی د روایت کې دي سیاد وسطوی کوم عمال باندې ست تمرین و مشق وکي 40 دن کم از کم یاد وسطه هغه عمل بیا تو ملکه جوړیږي راسخ کیږي هغه به نه پرېږدي. کوم صفات بره صفات دی څنګه وبسلې باندې 40 دن مشق تو وکي مثلا درویغي آئے مشق وکا 40 دن غیبات آئے مشق وکا 40 دن دنه کسانو به شب باندې وړې شګې کې د ولې خبرې به چوسنه کولې څه غیبت رنه ونه شي. انسان مشق وکي یاد وساته او خاص کر دغه جوانه کې د عمر کې انسان عمر پوخ نه دی شوی دغه ټیم کې ډېر د سشونه دي څنګه انسان کا بد صفاتونه د درماتای شي کچېره خاص صفاتونه ځان کې راسخ کوي شي انده سټیج دی. یو پرې څه عمر د زیات شو یو پرې څه 40 د کراس کو مثال 50 د کراس کو به نه کیږي بیا هر سوره کوشش کوا بیا نه کیږي. روایت کې راغلي رد المعتاد عن عادته کالمعجز هغه انسان څنګه عادتونه او کې پخشي هغه نه بیا عادتونه د سيدي وتل د سيدي لکه عاجز انسان ویني نشي تنه وتاي بیا العادت تبع انسان. روایت کې دي چې عادت فطرت ثانیه جوړیږي بیا دنه کسانو باندې مو زور لګو کنه معاشره کې صدا به اصلاح شي د بلیاري ترو شي د راه راست ترو شي د خپل غلطو خبرو نو ورسته شي د سیدل کسبینی غره خوراولا دی باندې په کار انسان ځان ستړی نه کی ډیر زحمت و نه کی په کار دی. یو صلوات وسلام محمد و آل محمد باندې اللهم صل علی محمد و آل محمد. یو بل علامات یاد وسته چې انسان ته هدایت ملوي شي هغه اهل بیت لمنه ده توسل د اهل بیت سره چې اهل بیت سره توسل وی تمسک وی اهل بیت سره مینه وی هغه ته هدایت ملويږي خپل په خپل. زیارت جامع کبیره کی مولوی وانتم نور الاخيار وهدات الابرار تاسو نورانی هسته یوي او تاسو د هدایت مرکز او محور او سرچشمان د تاسو یوي تاسو زری سے انسان ته هدایت ملوي دی شي. زمانه مولا په باره کې داغه حدیث کې رغلی دی اين ناشر رايه الهدى چیته د هغه سي هستی څنګه د هدایت منتشر کون کې ده هدایت به مولا زری سے منتشر شي پیلو بشي چیته د هغه سي هستی څنګه د هدایت جنډا ده یعنی زمانه امام یعنی اهل بیت قرآن خپلای زیاد وسطوي تاسو کچيري غاړوي هدایت تملو شي هدایت یافتا کسانو لمنونی سوی هدایت د غزري سمل ودای شي یعنی هغه څه کسان څنګه خپل هدایت محتاج وو هغه زری سه هدایت چوتا نه ملويږي. ډیره مهمه نکته ده کسا مو عرض وکړلو چې یو درس متکربلانه اندامي لويږي چې انسان په کار دې چې هدایت درس وخلی و اندام ریزی دی هدایت د پاره او تبدیلی د پاره انقلاب د پاره تحول د پاره دا ریزی په کار د انسان مس نه کی
ډېر داسې کسان دي محرم سفر راشي مثلی کی خو آینده کال محرم سفر د بیا ورته نصیب نشي. پروردگار ته خو پاته وي کنه چې مو مجلسو کې چوک نوز دی آینده کال به وي یا به نه وي، مو ته پاته نشته. موقع دی دا یوه بهترینه موقع دی. انسان په کار دی دغو مجالسو نه بهترین هدایت درس و سبق واخلي. انده موقع دی. صرف ایمو مجلسو کې حضرې نه دی، اټینډنس نه دی، یاد وساته. کوشش وکړي انسان، کوشش سکیږي، تلاش سکیږي، اراده سکیږي. دا ډېر مهم شی دی. یو درس نن زه مختصر ان شاء الله ډېر ټایم تاسو ونخلم، هغه دا دی یو کربلا نه مو تاسو ته یو د شجاعت و بلند همته والا درس میلويږي. کربلا کې کوم افراد 72 کسان وو، یو مکمل سیستم سې ټکاره و خوړه، مکمل سیستم یې رسوا کړلو، مکمل سیستم یې نابود کړلو، زوال سې روبرو کړلو. او صده سره خلکو ته سبق ور کړلو چې ته کام او کام ویلې نه وی، څه همت او اراده دوی، هر څوره مضبوط ظالم سیستم ویلې ټکار او سوخره رسوایا کوي شي، ذلیل یا کوي شي، نابود یا کوي شي. د درس ته متکربلا را کړی دی. همت بلند ستلا کسا مولای شجاعت الرجل علی قدر همته. انسان شجاعت پتا دی هغه مضبوط اراده ته لګیږي. ایچا اراده سوره مضبوطه ده اندوره شجاع ده، ایچا اراده سوره کمزوری ده اندوره غا بزدل انسان ده. ده اراده ډیره مهمه ده. انسان اراده کسا صرف ارزو ستلا، خواهشاتو ستلا، دا مهمه نه ده. ځنه کسان صرف ارزو دا مکړی و دا کوم، دا ارزو صرف خواهشات، صرف امیدونه نه. بلند همت تکبر ته نشي ویله، بڑاپن ته نشي ویله. بلند همت دا ده او انسان مضبوط اراده مالک وي. مضبوط اراده ډیره مهمه ده. سر بلنده علامت انده ده. مولا کائنات یو حدیث کې چې المرء یطیر بهمته، یو انسان څه پرواز کوي مضبوطی همت او اراده سره کوي. ایتو پرواز پته ایتو اراده نه لګي، تو سوره مضبوط اراده ده. زه د عرض توکم سخت حالات و مقابله ارادو سکی، ناگوار حالات و مقابله بحران و مقابله ارادو سلگی کیگی. ساز و سامان سا نکیگی، وسائل سا نکیگی. اراده مضبوطه ساتا. ارادات مضبوطه وی تا مضبوطیه. کلا اراده کی بایش ولی میدان کی اسیا بیا کیگی تا. و کربلا نموتا بهترین درس مضبوط اراده ملاو شوه ده. روایت کې شته دي چې امام صادق علیه السلام یې مولای چې درې شونه د سې دي انسان سربلند شولینا رکوای شي، انسان سربلند ته نه رسیږي. مولای یې قصر الهمه ایچوت څه اراده کمزوري، اراده کمزوري مخ ته نشي تلای. مولای چې قیلت الهله ایچوت څه ناپخته انساني تجربه نه وي، مقصد ته نشي رسیدای. مولای چې ضعف الرای ایچوت څه کمزوره رای و نظریه کمزوری وی، مقصد ته نشي رسیدا. دا بلند همت یاد وساته. سر بلنده د پاره اولینه سړیان دو د اخیری سړیان دو ده. انسان څه غوړي مقصد ته ورسیږي، یاد وساته. په کار د بلند همت انسان وي. زه دوی مثالونه در کوم بدرې تاسو ډیر تکلیف نه در کوم. یو صلوات وسای محمد و آل محمد باندې. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سوره کهف قرآن کې تاسو ته پاته ده اصحاب کهف حواله سره یو سوره ده سوره کهف نه وتی. دغه دوا درې داستانه بیان شوی دي. یو داستان د خود اصحاب کهف له داستان ده. دا سوره به امام حسن مجتبی ډیر الوستله، جوړیدل او مقام هر مقام مولا الوستله، تلاوت ثواب خیال شوی د زیرزو ثواب ورکړي. دغه څو کہانه داستان بیان شوی دی. یو داستان دی کې د ذوالقرنین والا بیان شوی دی. پیغمبر نه په پښتنه کې دا وای يسالونک عن ذل قرنین، یعنی خلکو به پښتنه کولې پیغمبر نه ذوالقرنین په باره کې. اوس دي کې مفسرانو اختلاف د چوک ذوالقرنین، چوکي مغا اسکندر وو، چوکي ناغه نه هټ کر وو. يهوديانو اس غتا ذوالقرنین ډیر مهم دی وتا، ډیر اهمیت کوي ذوالقرنین ته. د ذوالقرنین په باره کې کسا بهرحال هر چوک ویل نه خو مهم دی چې یو متدین انسان او موحد انسان غوړ صفات یو دا ورکی و چې وا قوي مضبوطه اراده لرله. قرآن کې د ذکر رغله مضبوط اراده مالک وو. دی په بری کې رغلی دي چې کله دوی ویل کې ته لوړو هغه لکه ولا خال کې یاجوج ماجوج نه ډیر تانګو. د یاجوج ماجوج نه ما تاسو ورته دی کنه ډیر تانګونه. یاجوج ماجوج قوم به بار بار تللو، دوی سبا جنگي دوی پټي ناسل هار سبي خرپول.
دوی مقابله نشو وسکوای، دوی همت او اراده نه کمزوري و. څکله ذوالقرنین ولیدل، ذوالقرنین خبرې ولیدې، ذوالقرنین مضبوطه اراده حوصله یې ولیدله، نو دوی سوال او ریکوست ورنه وکړو چې مو سمادات وکړه دغه خبرې کې، مونږ چې غواړي پیسې دولتونه چې غواړي مو ډیر کو، خو مو مرسته وکړه. دغه نقطې سم کار دی. ذوالقرنین وته چې تاسو پیسې دولتونه نه دی پکار، مو څنګه غواړي چې دغه شي کې مرسته د ساو کو مو یو شي کې هیلپ وکړي کې وا نقطه هغه وته اعینونی بقوتن، مو سره اراده کې مرسته وکړي، اراده مضبوطه کوئی، همت مضبوط کوئی، مضبوط رسو درې کوئی، ما ډارې کوئی، خوف ځان استا کوئی، ډور ځان لري کوئی، کله ډور نوی درکې، خوف نوی درکې، حوصله مو مضبوطه وي، جذبه مو پخته وي، بیا زه تاسو ته ګارنټي در کوم څه کامیابی ته ملوي. مغز القرنین وتا مختلفو شیونو روي خستل جامع کړل، مس وغیرہ څه یو مضبوط ډیم ورته جوړ کړل، سده و باندې هغه ډیم بیا ویلوړ وغیرہ کیږي. هغه ډیم ذریعہ سا هغه لیارې دغه یاجوج ماجوج ونی ولله د قوم ته نجات ور کړلو، د قوم ته نجات ور کړلو. مقصد دا څو دغه قوم ته مضبوط کړل، مضبوط اراده ذریعہ سره. ان څه یو بل دستان څه قرآن کې بیان شوی دی، سوره یاسین کې تاسو دا آیتونه لوستلی ډیر دي. مؤمن آل یاسین نو تی چې دا دستان دی په باره کې رغلی دی. څه حبیب نجار یو مؤمن وو بنی اسرائیل دور کې، یو مؤمن وو، یو قوم کې اوسېدلو. عیسی پیغمبر به یو قوم ته خپل نمایندګان ورستول، نصیحت د پاره، تبلیغ د پاره، د قوم باغه په کانو تیګو وشتل، ازور وضعیت به کول، نه به پرېخلڅ واز او نصیحت او تبلیغ او توکی هدایت ته راولي. نو داغه مؤمن آل یاسین څه حبیب نجار نمای تفسیرو کې رغلی دی، دا بیل تر بیل او تودریدل، بیل تر بیل د قوم ته نصیحت کول، تاسو په غلطی وي. دوی وتویلا وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال اتبعوا المرسلين، بیل پر بیل او تودریدو څه ظلم د کوي، زیاتای د کوي، دغه پیروي وکوي. دا د خدای طرف نه نمایندگان دي، پیغمبر رستولی نمایندگان دي، دوی پیروي وکوي. خو قوم دی پسیاره وخستله، دای ونه ول وی ویل ویټ کولو دی هدا پورې څه قاتل کړلو، شهید کړلو. اخیری ټیم کې دا شهیدی کی هم خپل مقام وکسي، بهشتي مقام وکسي. اټکی قرآن کې دا شعر غلی دي، کله خو وی کله څه قیلت خل الجنه، څه کله برزخی جنت د داخليږي خپل هغه بغونه مقامات څه کله وکسي. نو ټیم کې یو جمله دې سکړي ده، قال یا لیت قومي يعلمون، کاش کې ما قوم دور جاهل نه وي، دوی ته پاته وي کوم طرف ته مو مزال ده. یعنی همت دور وو، همت دور وو. اخیری ټیم کې هم خپل قوم سوچ ور سره وو، خپل قوم غم ور سره وو، ایمغوی حسرت او افسوس خړلو څه کاش کې دوی گمراه نه وي، مو سم مزال دوی کړي وي، نجات بوته ملوش. ایدی به یو مثال در کوم کسا د بنی اسرائیل مثال ده. موسی قوم تاسو ورېدلی دي چې موسی سوره معجزه وته وکړه، دریای نیل باندې اسو ویلا لیارا ورکی جوړه شوا، قوم یو بسلو، فرعون غرق شولو، ډوب شولو فرعون. هغه نه لوا اسای اجدها جوړ کړلو، جادوګرو منګرانی و خړل. هغه نه لوا اسا ویل چینیر وتلې، ید بیضا معجزه او توخل، مختلف معجزه او خیالي سکله دریای نیل نا قوم پورې کړلو. ایوي الکی باندې قوم روغللو، ویل دلو ساغه خلق د بوتانو ته سجدی کوي، چا بوتان لرګیونه جوړ کړي، چا تیګونه جوړ کړي، چا قسمه بوتانو. خپل پیغمبر ته، موسی پیغمبر ته ودرېدل، یو جمله د سیاو ته وکړه، او ته هیڅ تقاضایونه وکړه. د سیدوتی قالو یا موسی اجعل لنا الها كما لهم الها قال انکم قوم تجهلون. او ته اے موسی دا وخت څوره خخ بوتانی جوړ کړي دي، لکه څنګه بوتان دوی جوړ کړي دي، انده شی بوتان متا جوړ کړ مویا او ته سجدي کوو. اختم کې موسی سار وټ کولې وا جمله وکړه، قال انکم قوم تجهلون، واقعا تاسو جاهل او به همت قوم یو. دورار سم ولیدل، دور معجزې مو ولیدلې، دور مهنت او زحمت مد سو وکړلو، بیا ما خبرې دا شې دي، بیا دور جاهل، بیا دور کم اراده، کم همت ولا خالق یوي. کسا دا ډیر مهم شای ده. انسان اراده مضبوطه یاد وساته، هغه څه کله پسپای طرف ته نسی، هغه شکست طرف ته نه ځي، هغه همیشه کامیابی طرف ته مزالي وي. ځکه ویلي شوي دي چې اخیری زمانه ولا خلکو په باره کې ویلي شوي دي صدا ایمان کې ټولو نه
مضبوط خلکان دادي ویلي اخیری زمانه والا خلکو نه پیغمبران ولیدل نه امامان ولیدل نه معجزې ولیدلې تاسو به بری کېده دی په باوجود یا مضبوط ایمان ده غیب باندې ایمان ده امام غیب باندې ایمان ده لیارې باندې د مغوی روان دي ثابت قدم دي دغه لیارې باندې ثابت قدم ودرېدل ټولو نه مضبوط ایمان ایتا ده یاد وساته او کامیابیات سره ده ذخیری جمله دا ته دا کوم کسه د مضبوط همت ویره دی ولا دا ایمو ماحول کې نه ځنه وخت کې لغوندې ماحول لوړ شي خراب شي خل ډیر فریادونه جوړونی کوي کوششونه د کیږي هر قسم ته خو یاد وساتوي سکلا ماحول بیګوړ شي څه شي همیشه د پر ذهني تیار وسوي مضبوط اراده سره مضبوط همت سره اراده د سکلا مضبوطه د یاد وساته هیڅ کله مایوس نه کیږي او مایوس سره ما کیږي هیڅ کله مایوس ما کیږي الحمدلله موسی اهل بیت شتا دي الحمدلله ایمو یونیټی شتا ده وحدت شتا ده اتفاق شتا ده الحمدلله ایمو پوزیشن خده دشمن کچيري سوچونه داوي سیدوی پوزیشن بصوره کمزوري الحمدلله ایمو پوزیشن ډیر خده ډیر بهتر ده خو مو بیا نصيحت کوو هر 14 څه جنگ سوچونه ما کوي جنگ طرف ته هیڅ کله ماحول ما بیاوي جنگ دغه الکه د پاره ساره مناسب نه ده جنگ تاسو د پاره هیڅ کله د نجات ذریعہ نشي جوړېدای جنگ ذریعہ سره مقاصد نشوي حاصلوله جنگ ذریعہ سره دریم فریق تم لیاره جوړېدای شي مقاصد غوي حاصلېدای شي دعا کوم خدای الکه د هر قسم ته جنگ او جدال نه محفوظ وسته لکی یو کلا کا صلوات واسطه محمد و ال محمد باندې اللهم صل علی محمد ال محمد